دې ته وګورئ دا څه symmetric functions of roots of quadratic equation. symmetric function چې دا خو وروسته ډیفاین کو چې آیا symmetric function ویل کېږي ستا د دې نه مخکې به ووایو فنکشن بم په ان شاء الله په چپټر نمبر 5 کې چې دی هغه به د دې کلاس موږ ډیفاین کوو فنکشن چې فنکشن څه ته ویل کېږي او اسی تاسو دلته کې وایم چې فنکشن ویل کېږي څه ته فنکشن چې دی څنګه چې دا پلس دی ماینس دی ضرب دی ډیویژن دی څنګه چې دا اپریشنز دي چې دې له مونږه سویلیوز ورکو او موږ له خاص سویلیو راکوي دغه شانتي دا فنکشن هم سره یو اپریټر دی چې ته بوله دلته کې څه انپوټ ورکې انپوټ څه بول ورکې دیو په هغې باندې مثال در د یو ماشین دی مثال د یو ماشین دی دیو په هغې باندې کار کوي په دې انپوټ باندې به دی کار وکړي تا له به څه درکړي آوټپوټ به درکړي په دې خبر باندې پوه شوئ په دې باندې پوهېږئ که نه فنکشن چې دی دا مثال دی اپریټر دی دا ماشین دی ته بوله څه انپوټ ورکړي مثال ته ما وله ورکړو 2 صحیح ده دی بولي که په دې 2 باندې به کار وکړي دننه بیا به دی موږ له څه راکړي آوټپوټ راکړي که نه پوهېږئ چې مثال یې دا دی ګورئ مثال شو x plus 4 وس دا x plus 4 چې دی کنه دا فنکشن دی مثال تور دا یو فنکشن دی څنګه ګوره د x له به ته ویلیو ورکړي انپوټ ولا ورکړه انپوټ مو ورسه ورکړو مثال تور 1 مې ولا انپوټ ورکړو نو دی ولي په دې 1 کار وکړي ګوره 1 plus 4 1 د 4 سره جمع کړو کنه 1 4 سره هغه 5 نو مو ولا انپوټ څه ورکړو 1 او ماره آوټپوټ سره کو 5 دې ته دا چې کوم x plus 4 ما ورکړو دې ته ویل کېږي فنکشن ها دا فنکشن شو د یوازې دا فنکشن نه ډېر شي فنکشن ویل کېږي څه ته او بیا په دې باندې په تفصیل سره بحث وکړو ان شاء الله را روان چپټرز چې کوم دي نو سیمیټریک فنکشن لیکلی دی د دې د وجې نه اول فنکشن مخکې ډیفاین کوم چې دا فنکشن وایي څه ته بیا به دې نه وروسته چې سیمیټریک فنکشن چې ډیفاین کوم خو پر کوارډینیټ اکویشن کې ډیفاین کوم ها چې دا کوارډینیټ اکویشن پر روټس کې هغه په غور سره ورته غوږ کېدی مثال طور دا ax square plus bx plus c is equal to 0 دا یو کوارډینیټ اکویشن دی چې په دې کې دا a چې دی دا 0 نه دی او د دې دا دوه روټس دي یو روټ ته ما سوي الفا یو ته مې سوي بیټا دا مثال مې راغستی 2x square plus 3x plus 1 is equal to 0 دا کوارډینیټ اکویشن دی صحیح ده د دې دوه روټس راوتي دي کوم دی یو څه روټ دی -1 دې ته ما څه ویلی دی الفا یو څه راوتی دی -1 ور 2 دې ته مې څه ویلی دی مثال طور بیټا مې ورته ویلی دی صحیح ده نو فنکشن اف روټ څه ته ویل کېږي د دې ویډیوګانو باندې داسې اپریشنز کول چې ته را دواړه یو ځای کې جمع کې ضرب کې دې ته اصل کې څه ویل کېږي فنکشن د الفا او بیټا روټس شو الفا پلس بیټا چې دی دا فنکشن شو د دې روټ الفا ماینس بیټا هم فنکشن شو د دې روټ ښه دا فنکشن الفا بیټا هم فنکشن شو الفا سکویر پلس بیٹا سکویر دا هم فنکشن شو اینڈ سو آن دغه شان بس دا مطلب دا چې دا روټس رالی دا جمع کې ضرب کې په یو بل باندې ډیوایډ کې رشتہ الفا ډیوایډ بای بیٹا هم الفا ډیوایډ بای بیٹا دا هم فنکشن شو سکویر پیاله کیوب پیاله دا ټول په فنکشن کې حسابي تاسو زما پر خبره پوهیږئ ما سوي یاد ساتئ دا سیمیټریک نه دا مجه ته ما وې دا دایسه شو function of roots function of roots د دې equation د دې د کوم راوتی د دې equation چې کوم roots دي دا function شو څنګه چې مرته الته کولی کو چې x + 2 نو x بل څه شي نه x پومنس کې پلس 2x دا یو فنکشن دی 3x دا یو فنکشن دی صحیح شو x سکوير دا یو فنکشن دی x سکوير x کیوب هم فنکشن دی 1 ول ورکو کې x کیوب دی 1 3 پیر ضرب کو 1 بدل کې 2 ول ورکو 2 3 پیر ضرب کو 8 بدل کې دا ټول فنکشن وس خبر غور سره وخت کېږي چې بیا په دې کې او د لاندې چې زه لیکم چې بری کې پرخ کولای شي سیمیټریک فنکشن څه ته ویل کېږي سیمیټریک فنکشن څه ته ویل کېږي مثال تور دا الفا پلس بیٹا میرا واغس سیمیټریک فنکشن دې ته ویل کېږي کنه په دې فنکشنونو کې به هغه سیمیټریک فنکشن چې ته دا روټس بدل کې پوهیږئ زیګون ولا بدل کې مثال تور دا الفا پلس بیٹا لیکل شي کنه دا ما څنګه ولیکو بیٹا پلس الفا او د دې د بدلیدو سره د دې په جواب اثر پرې نه باسلی شي نو دا چې کوم راشي دې ته ویل کېږي سیمیټریک فنکشن یو مثال دلته کوم چې او دا سیمیټریک فنکشن دی یو د لدیز نه رالم چې نه چې تاسو په دوړو پوه شئ چې یې به کم او نه به کم او په دې مثال در پوه کوم باندې پوه شئ دا ما مثالونه راوستي کنه دا هغه کوارډینیټ اکویشن ما حل کو -1 دې ته دا یو روټ راو دې ته الفا وي او هغه -1 او 2 بل روټ راو دې ته مې سوي بیټا مورته
اوس ګور دا الفا او بیټا دلته زه رالم دا زه جمع کوم څنګه جمع کیږي -1 پلس -1 اوور 2 جمع خو دې څه کیږي اصل کې کنه تاسو به خبره باندې پوه شئ دې طرف ته ګور دا -1 په خپل ځای پلس او ماینس به څه شي ماینس او دا به څه شي 1 اوور 2 دا باندې اوس نور حل کوم او هغه اوس شل کوم دا بیټا مخکې لیکم الفا وروسته لیکم -1 اوور 2 می مخکې ولیکو پلس او په اخر کې -1 ولیکو -1 اوور 2 په خپل ځای پلس او ماینس شي ماینس اخر کې څه ولیکو 1 دا خو د دریم څلورم کلاس خبرې دي د 2 د 1 چې سیم والی 2 راځي 2 جدي ته ضرب شي دا به شي -2 او -2 جدي ته ضرب شي دا به شي 1 دا تاسو الریډي په دې باندې پوهیږئ -2 -1 نه سره راځي -3 دې نه سره راغی -3 اوور 2 دی جواب راغی کنو دې دوه وګوره دا -1 اوور 2 او -1 دا چې کم دی د دې لاندې 1 دی 2 د 1 چې سیم والی 2 راځي دا 2 چې دی -1 ته ضرب شي دا -1 شي ځکه چې ډینامیټر سره پکټ شي صحیح ده دا 2 چې -1 ته ضرب شي دا به شي -2 نو -1 او -2 جمع کې دې سره راځي -3 لاندې سره 2 جواب د دوه یو شان دی راغی کنو د الفا بیټا د زیګونو په بدلولو باندې په جواب اثر پرې نه باسل شو دا چې کوم الفا پلس بیټا راغی فنکشن خو دی او دی خو د فنکشن سره سیمیټریک فنکشن دی تاسو په خبره باندې پوه شئ که په دې یو مثال نه پوه شئ بل مثال درم در کوم چې په دې باندې پوه شئ بیا به څه مسله نه ښه دا مې راواغستو دا یو دی ته ګورئ دا مې راواغست الفا بیټا وذکرم چې دا سیمیټریک فنکشن دی کنو دا الفا بیټا دا مې ولیکو اوس به چلو کوم بدل به کوم بیټا مخکې ولیکم الفا وروسته ولیکم صحیح دی ویلیو پټ کال دی د الفا په ځای باندې سره -1 او دوه په منځ کې ګور ملټیپلای دا تاسو پته راکنه نو -1 ملټیپلای به خپل بیټا سره -1 اور 2 دلته کې بیټا مخکې کا -1 اور 2 او ملټیپلای به اته سره الفا په ځای باندې -1 ماینس او ماینس بس شي پلس 1 1 ځار 1 1 اور پلس 1 اور 2 دی راغی کنه دلته وګوره -1 نه -1 کې +1 شي کنه او لاندې 2 پلس 1 اور 2 دی راغی کنه نو د الفا بیټا په بدلولو باندې په جواب اثر پرې نه باسل شو نو دا څه شو دا دام سیمیټریک فنکشن شو فنکشن هو سیمیټریک فنکشن شو د روټس اف د دې کوادریټک ایکویشن اج کوم کوادریټک ایکویشن دی مارو صحیح اوس ګوره په دې کې زدي سیرالم چې سیمیټریک نه چې تاسو په پوه شئ چې دا خو سیمیټریک نه دی دیو ته وګوره دا یو چې کوم دی الفا ماینس بیټا دا وګوره دا اوس موږ ثابت کوو وګوره دلته مې د سولې کو الفا ماینس بیټا اوس مې چل وکړو اوس مې دا بیټا مخکې کو صحیح ده او ماینس ماینس په خپل ځای باندې او د الفا مې وروسته کو ګوره اپریشن باندې مخکې کې وروسته کې سب الفا او بیټا مخکې کې وروسته کې یاد به ساتي دلته د الفا په ځای باندې سوال وکړو -1 او دا ماینس په خپل دغه فارمولې دی کنه کم الفا ماینس بیټا فنکشن کوم دی او هغه د بیټا په ځای باندې سره -1 اور 2 دا مې ولګم اوس بیا دلته اول سوال وکړو -1 اور 2 او بیا دا ماینس د فارمولې دا د فنکشن دا مې ولګم او په اخر کې دغه -1 دی دا مې ولګم په دې باندې پوه شئ اوس ګور دا -1 په خپل ځای باندې ماینس او ماینس څه شي پلس دا به شي +1 اور 2 و دې لاندې 1 دی د 2 او د 1 چې سیم والم دې سره راځي 2 2 چې -1 ته ضرب کې دا به شي -2 + 2 چې 1 ته ضرب کې 1 او 2 ته ضرب کې دا 1 پاتې شي -2 + 1 سره راځي -1 اور 2 دا راځي کنو -1 اور 2 راځي وځ دې ځکه ته وګوره دا -1 اور 2 په خپل ځای باندې ماینس او ماینس شي پلس هغه څه دی 1 دی د دې لاندې 1 دی د دې 2 او د 1 چې سیم والم څه راځي 2 2 چې دې -1 ته ضرب کوم دې سره راځي -2 او +2 چې دې 1 ته ضرب کوم دا څه شي دا د دې نه -1 راځي -1 راځي کنه 2 چې دې -1 او 2 ته ضرب کوم دې -1 راځي او دا 2 چې 1 ته ضرب کوم دې سره راځي 2 نو -1 + 2 سره راځي 1 + 1 ګوره یاد ساته او لاندې سره 2 ځوانه یو شان تیرانو کنه ځوانه یو شان تیرانو دا ځوانه یو شان تیرانو په -1 او 2 په 1 او 2 کې ځمکه اسمان فرق دی یو چې له 0 نه دې طرف ته لای کیږي بل 0 نه دې طرف ته لای کیږي صحیح ده ځوانه پوینټونو کې فرق دی دا و سیمیټریک فنکشن نه دی دا سیمیټریک فنکشن نه دی فنکشن دی خو سیمیټریک فنکشن نه دی خبر باندې پوه شئ 2 منټه د سیمیټریک ایکسپلین کړو اوس دوه تر نان سیمیټریک هم ایکسپلین کوم ګوره دا الفا ډیوایډ بای بیټا دا هم سیمیټریک نه دی دې ته وګوره چې دا څنګه دی ګوره دا اوس چیک کوم الفا ډیوایډ بای بیټا دی دلته به سره ولم بیټا ډیوایډ بای الفا راولم دلته د الفا په ځای باندې سره -1
دا ډیوایډ دا د دې سری کومه ډیوایډ او بیټا به باندې سره ماینس 1 او 2 ولې مې دې سوالي کو ځکه مې دې سوالي کو چې دا بل شي چې دا په اور کې دي چې په اور کې ما تاسو ته ویلو بیا ډیوایډ دې سری کې چې اساني ده دلته بیټا به باندې سره ماینس 1 او 2 او دا ډیوایډ چې دا مې دې سوالي کو او د الفا به باندې سره ماینس 1 وزګور دا ماینس 1 په خپل ځای ډیوایډ په بدل کو ملټیپلیکیشن ته دا به الټه شي 2 بر وخت چې ماینس 1 باندې دا کو شي کنه وز دا ماینس 1 د ماینس 1 سره کینسل شو سیده راغی 2 دی راغی دلته اوس وګوره ماینس 1 اوور 2 په خپل ځای باندې دا ډیوایډ چې ملټیپلای ته بدل شو صحیح ده نو دا به الټه شي دا به څه سره الټه کېږي د ماینس 1 د لاندې 1 دا به 1 اوور ماینس 1 شي پرې باندې پوه شئ دلته ماینس 1 د ماینس 1 سره کینسل شو خو دلته کې 1 1 زار 1 نو 1 چې په 1 کې ضرب ورکړي دا به 1 شي لاندې به سره شي 2 نو په 2 او په 1 اوور 2 کې فرق دی دا هم سیمیټریک فنکشن نه دی پرې باندې پوه شئ نو سیمیټریک فنکشن باندې زما په خیال تاسو به پوه شئ چې تاسو کوارډینیټ اکویشن درکې دا غي چې کوم روټس دي تاسو وایي چې وایا چې دا سیمیټریک فنکشن دی تاسو فنکشن درکې چې دا فنکشن وایي چې دا سیمیټریک دی کنه فنکشن مې درکړی مثال تور الفا پلس بیٹا درکړی تاسو وایي چې دا سیمیټریک فنکشن دی کنه دا به ته الټه کې دا الفا به وروسته کې بیٹا به مخکې کې صحیح ده کله دې د الټه کېدو سره جواب کې اثر پرې واسره شو سیمیټریک نه دی کله جواب کې اثر پرې نه واسره شو دا سیمیټریک دی نو دا چې کوم مولیکل الفا پلس بیٹا او الفا بیٹا دا سیمیټریک دي الفا ماینس بیٹا الفا ور بیٹا چې دا سیمیټریک نه دي الفا سکوير پلس بیٹا سکوير ځان په خپل چیک کولای شي بیٹا سکوير مخکې کې الفا سکوير وروسته کوي وګورئ چې دې په جواب باندې ساسر پرې باسي کنو ردی الفا بیٹا ویل ورول پرې کې مسله نه ښه صحیح ده دې ته وکړه دا یو بل ټاپک ته په دې ایکسرسایز نمبر 2.4 نمخ کې یو شارټ شان ټاپک ته formation of quadratic equation whose roots are given وس په دې سوال کې اصل کې په دې ټاپک کې دی وای سو وای کوادریټ اکویشن فارم رخکا کوادریټ اکویشن رخکا کچرته تعالی صدر کړي روټ سیدل در کړي ته د روټس راواله دغه کوادریټ اکویشن چې دی هغه رخکا ما چې کله د دې چپټر سٹارټ اوستو ما تاسو ته په سٹارټ کې د دې ټول چپټر خلاصوي او پوینټس مې ته ویلو چې په دې چپټر کې وایو مونږ سسه پای کې یو خبره ما دام کړی و چې مونږ له به د سیزه برابر چې مونږ له به بیا جوابات راکړي امون ته وایي چې سوال ته معلوم مطلب در مونږ له روټس راکړي جوابات مونږ ته وایي چې دا کم کوادریټ اکویشن روټس هغه روټس معلوم کا نو وس دا هغه ټاپک ته چې په دې کې اوس مونږ وایو چې روټس پیدا کړی مونږ راغنه کوادریټ اکویشن چې دا معلومو دا ایگزامپل راغسته په دې ایگزامپل باندې به ثابتو خبر باندې پوه شئ دغه به زرا ولم خو اول خو دا لیکچر وکړو په دې لیکچر کې اوس ګوره جنرال لپاره جنرال کوادریټ اکویشن لپاره مونږ دې فارموله بزان تر اوسه بیا په الفا ایگزامپل باندې دا ثابتو مثال تور ګوره لیټ ما راوغستو چې دا الفا بیٹا دا سدي دا روټس دي د یو کوادریټک اکویشن چې هغه کوادریټک اکویشن سره هغه دا د ax² + bx + c = 0 هر یو کوادریټک اکویشن په دې شکل کې لیکل کیږي کنه چې په دې کې دا a وسې 0 بنئ دا الفا بیٹا د دې کوادریټک اکویشن څه شو روټس شو په دې باندې پوه او تاسو ته الریډي دا پته ده چې دا الفا + بیٹا د څه برابرۍ د -b ور a ردی برابرۍ کنو دا تصویری دا الریډي کنه د دې سم اپروټ د -b ور a برابرۍ کنو د هر یو کوادریټک اکویشن چې راول دا سم اپروټ چې راځي د -b ور a برابرۍ پروډکټ اف روټ چې را څه برابرۍ هغه برابرۍ د c ور a وزلیس چل کومه ګورا خپ غور سره د خبر ته وکړی مونږ له به وس د سینې راکړي a b c به نه راکړي که a b c راکړي جواب دلته ولا کو چې سم اپروټ معلوم شو پروډکټ اف روټ معلوم مونږ له به چل کړي چې دا روټس پیدا کړي الفا بیٹا به راکړي وزدیش لازم ہے الفا بیٹا به راکړي او مونږ ته وایي چې د هغه سوال معلوم کړي چې دا الفا بیٹا د کم سوال نه راغلي روټس دي کنه چې دا کم سوال نه راغلي د دې هغه سوال چې هغه معلوم کړي د دې لپاره د جنرال فارمولا را باسم اول دغه کوادریټک اکویشن ته وګورئ چې کوم دی ax² + bx + c = 0 دا مې دې سوال صحیح ده اوس کته وګورئ دلته کې په الفا + بیٹا را لیکو الفا بیٹا په دوه کې په ډیویژن کې a ده کنه نو زه د چل کوم چې دلته کې دې نه دا a ختموم دار دی b د c سره ورم دا به څنګه ختميږي a چې دې ګوره اسی په هوا باندې ډیویژن په هر شی باندې نه کې ته په c په b ډیویژن نشي کولای وجدا دا c 0 کې دی شي b هم 0 کې دی شي ولې دا کوادریټک اکویشن دی په دې کوادریټک اکویشن کې چې کم شی 0 نشي کېدی هغه صرف واحد یو شی دی هغه د a دا 0 نشي کېدی نو چې دا a 0 نشي کېدی په د باندې ته ډیویژن کولای شي خبر باندې پوه نو زه به دې چلو کم چې دا ax² دا چې کم دی دا ټرم دا هم په a ډیوایډ کم او پلس دا bx چې دا ټرم چې دا هم په a ډیوایډ کم او پلس c چې دا ټرم هم په a ډیوایډ کم او 0 دا ټرم هم په a ډیوایډ کم ګوره په دې باندې د سوال سره اثر پلي نه باسره شو دا هم په a ډیوایډ شو دا هم په a ډیوایډ دا مطلب د خبردارې چې دوه طرف ته مونږ ډیویژن وکړو په a باندې نو د یو طرف خو ډایرکټ د 0 سره ولګیدو
خو د بل طرف کم ډیویژن چې په ان شي هغه د درو وانټ ولګي په ایکویلیټیم سره اثر پرې نه باسي شو دی باندې پوه دا ار دي اس سره کینسل شو سبا دي شو x سکوير دلته کې سبا دي شو پلس b اور ax مطلب bx اور a یا b اور ax او پلس دلته کې سبا دي شو c اور a او از ایکوال ټو اخو 0 ډاټ بای ان سره راځي 0 تی راځي پر خبر باندې پوه وس دلته ماینس ده یعنی زه د چل کوم چې دا b اور a کې ماینس پیدا کوم خو چې په دې سوالم سره اثر پرې نه باسل شي دې سکرپټ ته خبر غور سره ګورئ چې دا څنګه کوم دا x سکوير په خپل ځای شو دې ځکه ته وګوره پلس b اور ax دا د دې لیکل شم چې ماینس b اور a او x دې لیکل شم پر خبر پوه شو ګوره ماینس او ماینس پلس شو او b اور ax بس په خپل ځای باندې سم مسله نه کوي بیا راته مې ماینس او ماینس دا پلس شو b اور a b اور a او x ته x اضافي به کې نشته خو سب سیجن مې کو دلته ماینس پیدا ولې مې ماینس پیدا کو دلته کې ماینس ته چې دا بیا دلته کې مله به روټ سره کړی کنه زول دا شیز دا a b c ټول ختمو د دې سوال نه به a b c مکمل ختم شي دا ټول به زرا وړم څه دا روټس ته به راوړم خبر باندې پوه شئ او پلس c اور a دا په خپل ځای باندې ولګي صحیح ده او از ایکوال ټو 0 وس ګوره دلته کې دا د یو فارموله شانتي مونږ راکړه دا دې ته بس دا x سکوير په خپل ځای شو دا سما پروت ته الفا پلس بیٹا دې ته مې سوي دې ته مې s سما پروت ته کنه پس سم کې اولنه s راځي کنه دا پروډکټ اپروت دې مې سوي p نو دا فارموله دې سره شو x سکوير په خپل ځای ماینس په خپل دا ماینس b اور a ته وګورئ دلته ماینس b اور a دې ته مې s ویلې کنه دا به شي s ماینس b اور a به صرف s شي او دا x په خپل ځای باندې شو او پلس c اور a ته مې ویلې c اور a ته مې ویلې p مې ورته ویلې c اور a به بس شي p او اخو از ایکوال ټو 0 په خپل ځای باندې شي بری باندې پوه اوس دا یو داسې یو قسمه فارموله شانتي راوته دا څنګه فارموله ده کچرتا مونږ لې راکړي الفا او بیٹا صحیح ده الفا او بیٹا چې دواړه جمع کو الفا او بیٹا روټس دي کنه الفا او بیٹا چې دواړه جمع کو دا برابر دي د s او دا الفا او بیٹا چې دواړه ضرب کو دا سره برابر دي د p نو کچرته مونږ له الفا او بیٹا راکړي او مونږ ته وایي چې دا د کم سوال راغلی نو مونږ ته هغه سوال چې دا معلومول شو ټیک ده و زدلته کې هغه کوارډینیټ اکویشن دا روټ سره علم او دغه کوارډینیټ اکویشن به وزر اولم کوارډینیټ اکویشن دا لري کنه روټ سیده لري کنه دا برالم او دا کوارډینیټ اکویشن چې دا به تیرولم خو فارموله به دا استعمال دا فارموله مې راوستا دا صفا کوم نو دا برچ کم کیلکولیشن دې مکمل و صفا کوم ټیک ده دا کیلکولیشن و صفا کوم هغه کوادریټ اکویشن چې دی هغه څه دی 2x سکوير پلس نه کوادریټ اکویشن خو نه رالو کنه موږ روټس رالو کنه ها روټس سره کوادریټ اکویشن سری د دې کوادریټ اکویشن روټس الفا یو روټ سره -1 الفا بل روټ سره بیٹا سره -1 او 2 اوس پتا شوی نه د دې روټس په ځای استعمالوم او دغه اکویشن چې دا به تیراولم نظر لپاره ضروري شي سره چې اول تا سم اپ روټ معلومه پراټ اپ روټ صحیح ده نو الفا او بیٹا خدا دي الفا پلس بیٹا بس شي الفا پلس بیٹا مطلب اس بس شي ها اس بس شي دلته کې دا الفا سره -1 دی کنه -1 ولګو دلته په منځ کې دا پلس دی پلس ولګو بیٹا سره -1 او 2 -1 او 2 چې دا ولګو نو دونه کیلکولیشن وبتا سکور شي -1 پلس -1 او 2 دي بشي کنه نو -1 او د -1 او 2 سره دي دا 2 په ملټیپلیکیشن کې دا 2 د دې -1 د لاندې 1 دی 2 د 1 چې LCM والم 2 چې -1 د ضرب شي دا بشي -2 او -1 1 چې بیا 1 د ضرب شي دا بشي -1 -2 -1 سره دي -3 نو بس شي -3 او 2 خبر باندې تاسو پوه شو ځان بیا دا په خپل باندې کوی ښه نو دا سره وته دا اصل کې اس راغی -3 او 2 دا راغی وس پی بس شي الفا بیٹا دي سره کنه پی اصل کې سره الفا بیٹا نو الفا څه شي ده -1 او بیٹا څه شي ده -1 او 2 یو بل ته ضرب کړي په ضرب کې دا شنو لګي -1 او -1 کې ضرب ورکړي دا څه شي 1 او لاندې بس راشي 2 دا څه شو الفا بیٹا مطلب پی دا سره وته پی صحیح اوس خو فارموله دا ده چې کله اس او پی تاسو سره معلوم شي فارموله دا استعمال کا هغه کوارډینیټ اکویشن راو باسه ګوره فارموله سره x سکوير -sx + p = 0 فارموله خاصه کې دا راکنه x سکوير په خپل ځای ولیکا دا ماینس ته ماینس په خپل ځای ولیکا دا s په ځای سره ولیکا -3 او 2 دا مې ولیکو x په خپل ځای پلس د p په ځای سره ولیکا 1 او 2 او = 0 تاسو لیکلی شم دا ځای صفا کم کنه
وزل د ګور دیش ډایرکټ نه چې دا به ډایرکټ راوځي ها لک سمپلیفیکیشن به کې ګوره x سکوير په خپل ځای ماینس او ماینس شي پلس دا به شي 3 اوور 2 او x او پلس دا 1 اوور 2 از ایکوال ټو 0 په خپل ځای باندې ټیک ده پرې باندې پوه شو وس د دې ځګنه دا 2 د دې لاندې ځګنه 2 ختمول غواړي چې دې لاندې ځګنه 2 ختمې نو دې هر یو ټرم له په 2 کې ضرب ورکړي ګوره دا په دې یو باندې چل کوم 2 باندې ضرب ورکوم ګوره 2 به ضرب کوم د x سکوير سره صحیح ده او دا 2 ګوره دا پلس لګ دی خو لیکم دا 2 به ضرب کوم د سره 3 اوور 2 سره چې دا 2 ته ختم شي ها دا پلس دا شل لګ دی خو کوم دا 2 به ضرب کوم د سره د 1 اوور 2 سره پرې باندې پوه شو دا 2 دا 2 نه کټ کیږي دا 2 په خپل ځای دا 2 به کټ شي دی 2 سره کم چې لاندې باندې ها دا به کټ شي پرې باندې پوه اخوا خارج ته دا میر کو د خې طرف راوم بیا په 2 کې ضرب ورکړي چې صحیح هغه کې بوله ضرب خې طرف لبم ورکړي ځکه ایکوالټي او برابر راولي و دا خو زیرو دی دا خو خوش قسمته خبر زیرو کبل سین بیا وکي مساله ټیک ده ها دا چې 2x سکوير سره ضرب شي دا به شي 2x سکوير او پلس دا 3 چې x سره ضرب شي دا به شي 3x او پلس دلته کې څه پاتې شو 1 او از ایکوال ټو 0 2 زر سره راغی 0 هغه کوادریټ ایکویشن تی راغی کنو هغه کوادریټ ایکویشن راغی اوس موږ روټس استعمال کړل موږ کوادریټ ایکویشن راوستو خو یاد ساتئ چې روټس استعمالي او کوادریټ ایکویشن راوباسي تبع اول سم او پروډکټ اف روټ معلوم کی او دا فارموله به ځان سره یاد ساتي دا فارموله چې x سکوير ماینس sx پلس p از ایکوال ټو 0 دا فارموله به ځان سره یاد ساتي چې بیا دغه s او p راځي او په دې کې لګي او لږ سمپلیفیکیشن کې چې کوادریټ ایکویشن چې راته معلومي پرې باندې پوه شو نو دا بس لیکچر شو د دې نه مخکې ټاپک او دا ټاپک شو ان شاء الله نیکسټ ټایم به ایکسرسایز نمبر 2.4 کوو ها